د رمضان مبارک هغه میاشت چې هغه د رحمتونو د مغفرت او د جهنم نه د نجات میاشت وه، هغه تیره شوه. د الله رب العالمین شکر ادا کول پکار دی په هر حالت باندې، او په دې د الله شکر د ادا کولو دی چې موږ او تاسو له دا طاقت راکړه چې روجیم ونیوي، کمې کوتاهي دا به کېږي. ځکه انسان چې دی دا الله پیدا کړی کمزوری دی، کمزوری به ترې نه کېږي. او کله چې یو مسلمان د فرایضو پابندي وساتي، کوم څه چې الله په ده باندې فرض کړي دي او منهیات چې د کومو څیزونو نه دی منې کړی دی، د هغې نه ځان وساتي، الله رب العالمین ته د دې ایمان والا د دې اعمالو ډېر لوی قدر دی. ځکه هر عمل دا د ایمان په بنیاد باندې پکار دی. د ایمان نه بغیر د بنده د یو عمل هم د الله سره هېڅ قسمه وزن نشته دی. ځکه د ټول انبیا کرام علیهم السلام د هغوی د دعوت اولنی ټکی چې و هغه ایمان و. او ایمان دا دی چې د انسان عقیده و ایمان او اعتماد په دې خبره باندې جوړ شي چې الله شته دی، یو دی، زمونږ رب دی، پیدا کوونکی هم دی او د کمال د صفاتو مالک دی، او موږ د هغه بندګان یو. چې انسان خپله بندګي ومني چې زه بنده یم، زه غلام یم، زه رب نه یم، زه اله نه یم، خبره به زما نه چلیږي، خبره چې ده دا به د الله چلیږي، حکم به د الله چلیږي، او زه بنده یم، زه به د هغې تابعداري کوم، زه به د هغې ادایګي کوم. دا بندګي ده. د بندګۍ نه یو خدا دی چې خالص د الله دپاره وي، د خپلې بندګۍ نه منافقت ته ختمولو دی. د منافقت بندګي الله ته نه ده قبوله، او د کافر نه زیات ناخوښه الله ته منافق انسان دی. ځکه د منافقت بندګي هغه دا ده چې زما او ستا عمل هغه د خلکو دپاره وي، د خلکو دپاره وي، د مخلوق دپاره وي، د خالق دپاره نه. الله د ټولو شریکانو نه غني ذات دی. چا چې د چا دپاره عمل وکړه الله یې هغه ته حواله کوي بس. او چا چې الله دپاره کړی هغه الله رب العالمین قبلی، دغه عمل وله زیاتی او د هغې تربیت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې مثال بیان کړی لکه تاسو کې چې یو سړی دی او هغه د وزې او بچې هغه وساته او د هغې تربیت کوي او راغټوي تر دې چې هغه داسې غټ شي، یا یو بوټی یې ولګاو او هغه ورکوټی بوټی دی او د هغې تربیت کوي، د هغې پرورش کوي او هغه زیاتیږي دا چې د هغې نه یو ونه جوړه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مؤمن دا عمل چې دی چې کوم خالص الله دپاره وي نو هغې داسې رالویوي الله پاک، د هغې تربیت کوي. نو بیا د یو ذرې نه د غرونو په اندازه باندې عمل جوړ شي، بس د غرونو په اندازه. ځکه عمل کې اخلاص پکار دی. عمل کې مخلوق ته نه دي کتل پکار، عمل کې خالق ته کتل پکار دی، الله ته کتل پکار دی چې دې ځای کې د الله څه حکم دی. دې ته ایمان وایي. د مونځ پابندي پکار ده، ځکه مونځ دا د مؤمن ښکاره نښه ده، بس ښکاره نښه دا یې مونځ دی. بس چې مونځ کوي په دې پوه شه چې دا مؤمن دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د داسې کس د ایماندارۍ تاسو ګواهي ورکړئ چې دی د مونځ پابند دی. ځکه د الله د بنده او د کافر په منځ کې فرق کوونکی عمل دا مونځ دی. او چا چې مونځ پرېښود، چا چې مونځ ونړاو نو د ټول دین وغورځاو، ټول دین یې ونړاو.
چا چې مونځ قایم که د ټول دین قایم که د مونځ پابندي د الله د حقوقو پابندي او د الله په حقوقو کې مالی حق چې دی هغه زکات دی د خپل مال نه زکات ادا کول خپل مال پاکول ځکه زکات سره مال هم پاکیږي او د دې مسلمان دا نفس چې دی هغه د بد اخلاقو نه د ګناهونو نه پاک کیږي د تزکیه کیږي دې سره ځکه د زکات معنا څه ده پاکوالی زکات پاکوالی ته وایي نو د زکات سره د مؤمن هم پاک شي او د مال هم پاک شي کله چې مال نه زکات ورنه کړی شي نو که دی حلال هم ګټلی دی خو دا یې څه که ناپاکه یې که دا یې ناپاکه که او روجې د الله یو لوی حکم دی الله مخکنو امتونو باندې فرض کړي وي روجې او دې امت باندې فرض دي او د روجو د نیولو مقصد څه دی تقوا د الله یېره چې روجې زه ولې نیسم د الله حکم دی او ما ته به فایده سي ما ته به فایده دی چې زما په زړه کې د الله یېره راشي تقوا فایده شي او روجه نیول دا یو تربیت دی د اخلاقو تربیت دی د ایمان تربیت دی چې دی په دې روانو 11 میاشتو کې دغه تربیت بحال وساتي ځکه روجه د هغه اخلاقو میاشت وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي دا د صبر میاشت ده صبر په اخلاقو کې یو لوی خوی دی دا د شکر میاشت ده چې د الله د نعمتونو شکر ګزار پې جوړ شي دا د خلکو سره د همدردۍ او خلکو سره د احسان او د نیکۍ میاشت ده او دا هغه میاشت ده چې ستا عمل پکې زیاتېده د هغې اجر زیاتېده یو فرض د هغې اجر الله فاویه او فرضو درکو د یو نفل اجر الله د فرضو اجر درکو دا ځکه چې الله رب العالمین دا فرمایلی چې الصوم لی روجه زما ده و انا اجزا به او زه د دې روجې بدله یم یا زه به د دې روجې په خپله بدله ورکو دا یو لوی عمل دی او حج د اسلام په احکاماتو کې ارکانو کې 5 نمبر رکن دی الله قرآن کې حکم کړی و اتم الحج والعمرة لله حج او عمره خالص الله دپاره پوره کوي خالص الله دپاره که حج کې نو چې د دې دپاره چې دا د الله حکم دی زه ادا کوم او په ما فرض دی او حج په هغه چا باندې فرض دی چې الله فرمایلي من استطاع الیه سبیلا د چا چې حج ته د تلو طاقت وي مالی طاقت یې دی او بدني طاقت هم دی او داسې عمره چې هغه یو نفلي عمل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چا چې عمره وکړه او حج یې وکړه دا دواړه چا یو ځای کړل نو دا دواړه چې دي ینفیان الفقر دا د انسان فقر ختموي دا غریبي ختموي د انسان نه ځکه حج او عمره دا انسان کې استغنا پیدا کوي دا غني کوي دا سړی دا هغه بنیادی ارکان دي چې د دې نه بغیر اړو خلاصې شته دی نه ځکه اسلام په دې 5 بنیادونو ولاړ دی دا ستنې دي د اسلام لا اله الا الله محمد رسول الله یو دا ده دویم د مونځ پابندي ده دریم د زکات پابندي ده څلورم روژه نیول دي او پنځم د بیت الله شریف حج کول دي د چا چې دې ته طاقت وي څه بدني عبادتونه دي او څه مالي عبادتونه دي خو د دې سره سره چې په کومه معاشره کې موږ او تاسو اوسو نو هغه شان معاشره او ژوند د تېرولو دی کوم ژوند چې الله موږ ته ښودلی الله راته کوم ژوند ښودلی کوم ژوند چې موږ ته د الله رسول ښودلی دی چې ستاسو ژوند به داسې اسلام موږ له یو تهذیب را کړی دی یو ژوند یې راته ښودلی دی یو کلتور یو ثقافت هغه اسلام موږ او تاسو ته ښودلی دی ځکه د غیرو تهذیب د انسان ګمراهۍ کې اچوي هغې کې د دې مسلمان فایده نشته دی چې زه د مسلمان یم زما تهذیب او ثقافت او کلتور دا دی د غیر وي دا دی د انګریزي دا دی د هندوي او دا دی د ملحدین وي د کمونیسټو دی دا ژوند الله نه غواړي ځکه الله قرآن کې اولنۍ سپاره کې ویلي افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض
بعضې د کتاب د قرآن بعضې حصه منئ او بعضې نه منئ چې مونځ خو به کومه مونځ به کومه خو نور چې د الله د مخلوق کوم حقوق دي نو د هغې پابندي به نه کوم دلته به مونځ کوم الله اکبر به ویم او دا به ویم چې زما ایاک نعبد و ایاک نستعین دا به په خوله باندې ویمه خو بل طرف ته که د یتیم په مال باندې قبضه شوه نو دا به کوم د یتیم مال به خورم د کونډو او رنډو مال به خورم او د ګاونډي د حقوقو خیال به نه ساتم د ګاونډي په حقوقو به د فاسخ پرېږدم د یو مسلمان د عزت خیال به نه ساتم د هغه د احترام خیال به نه ساتم مشر او کشر به راله نی معلوم د مشر عزت په زما په زړه کې نی نو دا فتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض دا خو ځینې قرآن مني او ځینې نه مني دا ایمان او دا اسلام دا الله ته نه دی منسوب الله قرآن کې حکم فرمایلی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ایمان والو په ټول اسلام کې ورننوځئ ټول اسلام کې داخل شئ ټول د اسلام احکامات د دې پابندي وساتئ اخلاق چې دی په دې باندې انسان هغه درجې ته رسېدی شي ښه اخلاق ښه خوی چې دومره دی په ډېرو روجو او په ډېرو منځونو کولو باندې نشي رسېدی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یو سړی په دومره ډېرو روجو نیو او په دومره منځونو باندې هغه درجه نشي حاصلولی کومه درجه چې خلک د قیامت په ورځ به په څه باندې حاصلوي په نیکو اخلاقو باندې ځکه حدیث کې راغلی چې د یو مسلمان په تله کې به د قیامت په ورځ باندې د ټولو نه وزندار عمل کوم یوي چې ډېر وزني دا به څه شي دا به د نیک اخلاق نیک اخلاق څه دي نیک اخلاق ټول دین دی ټول دین دی الله د خپل نبی صفت دا فرمایلی چې انک لعلی خلق عظیم بېشکه ته په ډېرو نیکو اخلاقو ای پیغمبره او الله خپل نبی ته وایي چې که چېرې تا کې اخلاق نه وې او ستا خوی ښه نه وې نو لنفضوا من حولک دا صحابه کرام دا به ستا د خوا نه ټول تلي وې بس دوی به تفریخې وې او ستا د اخلاقو د وجې نه دوی ټول تا ته راغونډ شوي دي او په تا ایمان راوړی دی دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو کردارو چې هغه صحابه کرام چې د جاهلیت په دور کې چا د چا فلار وجلی و چا د چا رور وجلی و چا د چا بچی وجلی و مرګونه شوي و دشمنۍ شوي وي خو هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کردار او اخلاقو هغه را یو کړل دشمنۍ ختم الله قرآن کې دا فرمایلی چې ادفع بالتي هي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم الله فرمایي چې څوک در سره بد وکي ته د هغه بدله په څه ورکه په بد وی ورکه الله وایي چې څوک در سره بد وکي د هغې بدله په څه ورکه په ښایسته باندې ورکه په نیکۍ باندې بدله ورکه نو بیا هغه کس چې ستا او د هغه په منځ کې الله وایي عداوت او دشمني وه هغه به څنګه جوړ شي هغه به ستا داسې جوړ شي که انه ولی حمیم هغه به د ډېر ګرم او مضبوط دوست جوړ شي خلک ته ځان ته په ډېرو غټو تقریرونو او په بیانونو نشي رانږدې کولی خلک به په خوی او په اخلاقو باندې رانږدې کړي خپل اخلاق بدلول پکار دي معاشرې نه نفرت ختمول پکار دي مثبت سوچ پکار دی مثبت سوچ منفي سوچ چې دی دا ختمول پکار دي ځکه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه هغه به دا فرمایل چې کله ته یو سړی ووینې چې په هغه کې 100 خویونه دي او په هغه 100 کې د ده دا یو کم 100 ناکاره خویونه دي خو یو خوی پکې ښه دی یو نو د دې یو کمو 100 تذکره پکار ده که د دې یو پکار ده د دې یو تذکره معاشره کې وکړه د دې یو یاره فلانکې ډېر ښه سړی دی ځکه دا چل دی پکې
دا مو وایه یاره پلانکی دی او لرې که مړه بس. بیا د هغه په هغه ټولو نیکو باندې هم خاورې راواړې، هغه ټولې نیکۍ هم پټې کړي. د یو لغزش د وجې نه چې یو قدم یې ورانیښي، د خلکو قدمونو ته مه ګورئ، د خلکو د عیبونو تجسس مه کوئ، دې پسې مه کېږئ چې تورې دی به اوس دا قدم څنګه یو ځای کې وران ږدي چې ماله یو دلیل جوړ شي او زه بیا خلکو ته یم چې اوه دا خو هغه پلانکی و چې هغه موږ ته داسې ویل او دا خو هغه و چې هغه ځان ته یې بزرګ وایه او دا خو هغه و چې دا چل یې وکړه. خپل ځان ته وګوره. ابصر الناس من نظر الى عیوبه. د ټولو نه ډېر بنا او ډېر د تیز نظر والا څوک دی چې دی خپلو عیبونو ته وګوري. دا ډېر د تیز نظر خاوند دی. دا د تیز نظر والا نه دی چې دی بل ته ګوري، د هغه تجسس کوي. الله قرآن کې ویلی دی سوره حجرات د معاشرې د آدابو صورت دی، ځکه عمر رضی الله عنه به فرمایل دا سوره حجرات یاد کوئ، دا یاد کوئ، ځکه هغې کې ټول آداب دي د ژوند. نو هغې کې په آدابو کې یو دا دی چې ولا تجسسو، تجسس مه کوئ، د چا عیبونو پسې کېږئ مه، خپل عیبونه وګوره چې ما کې څومره دي، ما کې څومره دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي کله چې یو سړی یو بل په یو عیب باندې بدنام کړي، دی به په دغه ګناه کې یو ګناه باندې د هغه د ګناه تذکره په دې معاشره کې دی کوله چې یاره دی پلانکی چې دی دا ګناه کوي او په هغه پورې د خندا کوله چې دی داسې دی دی داسې دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې سړي د مرګ نه مخکې به دی په همدغه ګناه کې مبتلا کیږي په کومه کې چې ده په بل پورې خندلي دي، هغه ګناه کې به دی مبتلا کیږي. ځکه د مؤمن او د مسلمان د الله په نزد باندې یو لوی شان دی، یو لوی شان دی، یو لوی عزت دی. کوم عزت چې الله ایمان والا ته ورکړی او مسلمان ته یې ورکړی دی، د دې عزت خیال د ساتلو دی. ځکه چې د ټولو نه بدترین سود څه دی؟ بدترین سود د مسلمان بې عزتي ده. د هغه زړه ټوکل دي، د هغه زړه ته درد رسول دي. تا چې د یو مسلمان زړه وداغه، الله پاک به داسې وخت راولي چې ستا زړه به داغلی شي. کله چې یو مسلمان د بل د خیر سوچ وکړه، د بل د خیر سوچ یې وکړه، الله پاک به د ده په کورونو کې د ده په کور کې خیرونه راولي. کله چې یو مسلمان د بل د نقصان سوچ وکړه، د بل د بدخیرۍ سوچ یې وکړو، دا بدخیري به د ده په کور کې خامخا راځي. ته چې د بل په کور باندې اور لګې، د بل په کور اور لګې، د بل کور ورانې، د بل تجسس کې، د بل عیبونه خلکو ته ښکاره کې، په دې پوه شه ستا عیبونه به ښکاره کېږي، ستا په کور به اور لګي. لکه د صحابه کرامو ژوند دا د اخوت ژوند و، دا د ورورولۍ ژوند و. هغوی په یو صف کې به رونه ولاړو، یو صف کې به هغوی ولاړو، خو زړونه به یو بل ته پاک. او چې کله الله ته ولاړې و الله اکبر، په یو صف کې ولاړې او په زړه کې دي په منونو باندې کینې پرتې، ستا د دې مونځ د الله په نزد باندې یو ذره وزن هم نشته دی، یو ذره وزن. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله وایي موږ به د دوی د عملونو ته رامخکې شو او هغه باسې ګرد بتې جوړ کړو، بس د عمل بیا څه وزن دي. فلا نقیم له یوم القیامه وزنا. الله وایي دوی له به زه د قیامت په ورځ اړو وزن قایم نه کړم، د دوی د اعمالو به څه وزن ني. ځکه د اخلاقو نمونه دا ده چې ستا د عمر نه تا نه یو میاشم مشر دی، یو ګنټم مشر دی، د هغه عزت په تا فرض دی چې ستا نه په عمر کې مشر دی، خو که هغه کافر ولي نی، کافر ولي نی، خو ته به د هغه عزت ساتي. ابو طالب ایمان راوړی و؟ ابو طالب ایمان نه و راوړی، نه و راوړی ایمان. او ابو طالب چې به کله راغی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سپک پاڅېده ورته، ځای به یې ورته پرېښود، ځای به یې ورته پرېښود.
د ابو سفیان واقعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره عزت ورکړ ابو سفیان ته مشر و قومي مشر و د قوم سردار و مشر و زه به دا یم د دې وخت یعنې ملک صاحب و نبی کریم صلی الله علیه وسلم وله څومره عزت ورکړ دا عزت یې ورکړ چې څوک د ابو سفیان کور ته ننواته یعنې فتح مکه کې دی به په امن کې دا څومره عزت دی دا د مشرۍ عزت دی په دې اخلاقو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا فتح کړې وه بس په دې اخلاقو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو زړونه فتح کړي وو خلکو زړونه به اخلي په اخلاقو باندې په ښه خوی باندې د خلکو زړونه دا نه په روپو اخیستی شي په روپو یې نه شي اخیستی او نه په خپل ظاهري لباس باندې په دې هم نه شي اخیستی او نه یې په ډېرو غټو غټو خبرو په دې هم نه شي اخیستی زړه به اخلي په اخلاقو باندې ځکه د والدینو احترام دا فرض دی دا عبادت دی د مور او پلار قدر دی دا عبادت دی دا د عبادت په طور کول پکار دي د مور او پلار عزت د مور او پلار مخ ته چې وګوري دا د بندګي وکړه دا د عبادت دی وکړه ځکه که مور او پلار درنه راضي و خو په دې پوه شه چې الله رانه راضي دی خو که مور او پلار درنه خفه و په دې پوه شه چې الله رانه خفه دی د دې نه غټه خبره بله شته د دې نه بله کومه غټه خبره ده چې د مور او پلار د قدمونو د لاندې جنت دی د هغوی په تابعدارۍ کې جنت دی د هغوی په تابعدارۍ کې جنت دی هغوی ته بد رد الله فرمایلي قرآن کې چې اوف دا لفظ مو ته مه وایه مور او پلار ته اوف خلک کله وایي چې کله ډېره غوسه ورشي نو که مور ته غوسه شوې یا پلار ته غوسه شوې که نه او ته ورته بد رد خو پرېږده الله وایي اوف هم د هغوی مخکې ونه کړي چېره څه نشم ویلی اوف داسې کوي خلک دا هغه اوف دې باندې هغه خپله غوسه وباسي چې اوس پلار مې دی وهلی خو یې نشم که نه او بدبخته داسې هم شته دی الله وایي اوف قدر یې مو ته مه کوه اوف او اوف دویم خلک د کم وخت کې وایي چې کله بیمار شي نو فریاد کوي که نه اوف دا ځای مې خوږېږي ده الله فرمایي که ته هر څومره بیمارې هر څومره تکلیف دی تا ته دې بچي ته وایي خو د مور پلار په مخ کې د خپلې بیمارۍ اظهار مه کوه د هغوی په مخ کې فریاد مه کوه ځکه د هغوی زړه ته به څومره درد رسي څومره درد ځکه مور او پلار که هر څنګه هم شي خو د بچي په تکلیف باندې هغوی خفه د بچي تکلیف هغوی نشي برداشت کولی نه یې شي برداشت کولی هر څنګه چې بچی بدعمله شي خو د هغه تکلیف دی برداشت کولی نشي هغه مور چې زوی نه خفه وه زنکدن حالت یې نبي کریم صلی الله راغی ویل ده څه عمل کوه ویل مور یې خفه ده مور ته یې وله ویلې اوس موږ داسې کوو چې دا کسان لیږمه خشاک را جمع کوو چې اور بل کړو دا ستا زوی ته ور وغورځوو هغې ویل نه 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 زه خو ترې خفه یم او خفګان مې دی ترې خو نه 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 مور که خفه یي پلار که خفه یي خو په بچي باندې تکلیف نشي برداشت کولی ځکه د مور او پلار ډېر خیال د ساتلو دی د مور او پلار ډېر خیال د ساتلو دی الله قرآن کې بار بار د دې خبرې حکم کړی چې خیال وساتئ د مور او پلار د یتیمانو معاشره کې د غریبو د مساکینو د ګاونډي د خپل کور والا د خپلې ښځې حقوق د ادا کولو دی د خپلې ښځې حقوق نبي کریم صلی الله فرمایي تاسو کې بهترین هغه دی چې دی د خپل کور والا دپاره بهتري او نبي کریم صلی الله فرمایل چې زه تاسو ټولو کې د خپل اهل دپاره ډېر بهتر یم د ښځې خپل حقوق دي او د مور خپل حقوق دي د ښځې خپل حقوق دي د مور او د پلار خپل حقوق دي دا حقوق په خپله طریقه د ادا کولو دي هغه حقوق ته خپلې ښځې له نشي ورکولی کوم حقوق چې د مور دي او د مور حقوق دا ته خپلې ښځې ته نشي ورکولی
دا ځان له خپل خپل حقوق دي هغې ادایي کړي. کله چې دا حقوق ادا کېږي در چا معاشره کې به خوشحالي، کور کې به دننه خوشحالي، بیا به انګور او خواښې دواړه خپلو کې نی نښتي، بیا به پلار او انګور سخر او انګور نی نښتي، بیا به زوی او پلار خپلو کې نی نښتي، بیا به رور د رور سره په دشمنۍ نی. اصل خبره دا ده چې موږ حقوق نه ادا کوو. د هر چا خپل حق دی. د مشر ورور دومره حق دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي مشر ورور داسې دی لکه فلار. مشر ورور ته به د پلار په نظر ګوري، د پلار په نظر هغه دې تا ته اړو ګوري نه. لکه د هغه دپاره هم دا حکم دی چې هغه کشرانو ته په څه نظر ګوري، خپلو کشرانو ورونو ته به په کم نظر ګوري، د بچو په نظر شفقت به کوي، او کشران به هغه ته د پلار په نظر ګوري. د مشر ورور ډېر لوی حقوق دي، ډېر لوی حقوق یې دي. واقعات د صحابه کرامو د دې خبرې نه ډک دي. ځکه معاشره ښایسته جوړه کړو. یعنې فتنې دي، فسادونه دي، او ورځ په ورځ نوې نوې فتنه او ازمایش هغې کې موږ او تاسو مبتلا کیږو. د ټولو نه لوی ازمایش چې دی هغه څه دی؟ بدامني ده. د الله د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت څه دی؟ امن دی. چې تا ته امني، تا ته د بیا د خوراک هېڅ هم ني، ته به خوشحاله یې. ستا جامې دې زړې او شلېدلې خو ته به خوشحاله یې. تا سره د سورلي ډوینه پیادل به ګرځي، خو چې کله تا ته امني، او چې کله امن ني نو په غټو غټو سورلو په جیزونو کې به هم پریشانې، او په هره جوړه جامه کې به هم پریشانې، په ښو خوراکونو کې به هم پریشانې. امن د الله لوی نعمت دی، او دا الله قرآن کې ډېر زیات دا امن دی. امن دا یې د نعمت په طور باندې بیان کړی دی. د نعمت په طور باندې چې سړي ته امن وي، د ده مال په امن کې، د ده جان په امن کې. نن زموږ نه الله دا نعمت اخیستی دی. پښتنو نه دا نعمت واغستو. یعنې پخوا کشرانو الله دې ټول وبخي، او په دې قبایلو او په پښتنو کې مرګ کول دا آسان کار نه و. د اسلام آباد غونته ځای کې به قتل کېده، خو په ساپو او په پنډیالۍ او په ګنده او په باجوړ کې به چا قتل الاسانه نه شو کولی. ولې؟ یو نظام قبایلي، یو ثقافت و، زموږ قبایلي او روایات و چې زما په ځمکه کې به دې قتل وکړو، زه به د دې قتل ذمهوار وم. بیا رانیو هغه به د کلي نه ملک بدر کوو به، ضلع بدر کوو به، د کلي نه به یې وشاړه، کور به یې ترې وران کړه، نو بیا څوک لیوني و چې قتل یې کوو. هغه روایات یې موږ نه ختم کړل. دې مغربي تهذیب موږ نه هغه روایات ختم